چاله چې قرض پیسې ورکې نو ورسره یوه تیږه م ورکوه، یوه ګټه م ورکوه، یو صوباړی کوه چې سبا دې د خپلې پیسې غواړې که نه چې رسا دا کپری دله وي. ښه یاد ساته، ګورې نن سبا زیات تر دغه حساب دی. په سلو کې به چېرته 10-15-20% خلک وي چې هغه قرض په صحیح ټایم ورکوي. نور چې د چا سره روزګار هم وکړو، یو دکاندار دی او هغه چاله قرض شی ورکړو، نو یاد ساته ګورې چې سبا د بیا دا ککری دله بیا وي. ښه او بیا د ځان نه جج ساز کی جج تاریخونه بل در کوي، پلانې تاریخ له ډینګرې تاریخ له بل در کومه، او بیا چې د خپل پیسې رو باسي نو باقاعده عذر به وته کې چې پلانې مسله مې ده او ډینګرې مسله مې ده او دا مې ده واغه مې ده. الله اکبر کبیره. نو یا ساته کو خپل تعلق ختمول غواړي د خلکو سره، نو قرض پیسې بس ورکوه. بس ما وته استوي په سلو کې داسې 10-15-20% خلک وي چې هغه صحیح طریقې سره قرض ورکوي، خو د 80% نه د دوی سره ښه مضبوطه تیږه ورکوه او چې رسا د سر دا منځ دله بیا وي. ښه دا چا په خپله وایي ګیله سله کې ده بله د دغې خلکو د وجې نه بیا خلک هغې خلکو لم پیسې نشي ورکولی، کم خلک چې په صحیح ټایم باندې ادا کوي. نو یاد ساتئ ورله غوټه یو خښته وله کم سے کم ورکوئ بیا. ښه